أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم اللہ جل جلالہ ما قبل کے او فرمائل چھ اللہ قدرت لری چھ دا پورتنا پتاسو عذاب راورئی ستاسو دا قدمونو دا لاندے نا عذاب تاسو باندې راولی یا تاسو اللہ جل جلالہ پخپل مابین کی یو بل سرا پا جگڑو واچوی پدی ټول باندې اللہ جل جلالہ قدرت لری بیا اللہ جل جلالہ فرمائلا چی دی عذاب تا یادی قرآن مجید تستا کوم دا قریش و کافرانو نسبت دا دروغو کو او ډیر غلط کار وکړلو چې ځان خساره کې واچولو او ځان نقصان کې واچولو وکذب به قومک وهو الحق او نسبت د دروغ وکړلو دی عذاب تا یا قرآن مجید تا قوم ستا وهو الحق او دا حق دے قرآن مجید حق او رشتیا کتاب دے یا دا عذاب راتلل دا حق دی کافر تا عذاب ملاوی دل حق دی قل لست علیکم بوکیل تورتوایا نیم ز پتاسو باندې نگهبانا چې خامخا زګینی تاسو مجبور کم دا الله حکم تام لکل نبائن پار د هر یو خبر د خبرونو د قرآن مجید نام د قرآن مجید هر یو خبر د پارا مستقر وقت د واقع کی دلو دے د قرآن مجید هر یو خبر په خپل وخت باندې واقع کیږي وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا اوس قرآن مجید کې اللہ جل جلالہ خودیر خبرونه بیان کړی دي بعضی د قرآن مجید مصداق د الله د پیغمبر د زمانې نه مخکې شوی لکه د آدم علیه السلام جنت نه راوتله وغیره وغیره او بعضی د قرآن مجید د خبرو مصداق د الله د پیغمبر په زمانه کې وشو او بعض مصداق
هغه د الله د پیغمبر د زمانې نه لږه زمانه بعد وشو او د بعضو مصداق په آخره زمانه کې بکیږي او بعضی مصداق چې دی نو هغه د جنت او د دوزخ د قیامت نه بعد بکیږي نو الله جل جلاله فرمای چې هر یو خبر د پاره وخت د قراری دی او زائد قراری او وخت مقرر کړی شوی دی وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا هغه وخت کې چې وویني هغه کسان چې ننوځي په آیاتونو زمونږ کې زمونږ د آیاتونو تکذیب کوي فاعرض عنهم پس مخ واړه د هغوی نه چې کله یو ډله د الله د آیاتونو پورې ټوکې کوي او د قرآن مجید تکذیب کوي هغې خلکو سره به نه کینې فاعرض عنهم پس مخ واړوه د هغوی نه مه کینه ورسره ناکاره مجلس نه یوازې ناستې دله ښه دی حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې ننوځي هغوی په خبرو نورو کې نورو خبرو کې ننوځي د قرآن مجید تکذیب نه کوي نو که بیا ورسره کینې او مجلس نقصانی نه وي نو بیا خیر دی نو دا دې کې هر یو فضل مجلس په دې کې داخل دی یو مجلس کې لغویات کیږي عباسیات کیږي فضول کارونه کیږي او غانې بجانې پکې کیږي ډمې پکې ګډېږي شرابونه پکې څښلی شي زناګانې پکې کیږي نو هلته نه خپیس پکوه دوه خپلې او دوه پردی او ګیر لګوه او هلته نه تخته فعارض عنهم پس مخ واړوه د هغوی نه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې ننوځي هغوی په خبرو نورو کې واما ینسینک الشیطان او کچرې هیر کي د تا نه شیطان د نه خبره هیره کړې ده چې دلته نه خو تښتېدل غواړي فلا تقعد بعد الذکر پس مکینا پس د یاداشنا مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه ظالمانو سره چې دی نو هغه مکینه وجه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې کله دا آیت شریف نازل شو مسلمانانو وویل چې مونږه په حرم کې به څنګه کینو او طواف د بیت الله شریف به څنګه کوو او دا مشرکان خو هر وخت د الله آیاتونو پسې ټوکې مسخرې کوي نو الله جل جلاله آیت شریف نازل کو وما علی الذین یتقون او نشته په هغه کسانو باندې چې پرهیزګاري اختیار کړه د الله پیغمبر او صحابه کرام نشته هغوی باندې من حسابهم د حساب د دې ټوکو کوونکو نه من شیء څه شی څه عذاب څه برخه د عذاب ولکن ذکرا لعلهم یتقون لیکن دا نصیحت او یاداشت امید دی چې دوی پرهیزګاري اختیار کړي دای باندې څه ګناه نشته چې دی هغې کې نه اخته کیږي خودی د پاره دا نصیحت ته چې یاره دای سبا دا کارونه شروع نه کړي د هر یو مجلس یو خپل اثري وای په مجلس د عطاري سړی عطار شي او خود به سوځي چې ملګری د لوهار شي عطاری سره ناسي خوشبوئی بدل راورسیږي لوهار سره خوا کې ناسي نو د بټۍ هغه سروټ کې بتا ته راورسیږي کپڑے به دې اوس وځيږي یا بدن به دې اوس وځيږي نو مجلس خلکو چې دی هغه د مجلس اثر وي
ناکار مجلس ناکار اثر وی د ښه مجلس ښه اثر وی نو پدې وا هغه شانتي د مجلس د خلکو د اخلاق او غونتي د سړی اخلاق جوړیږي پرورو لکه یو شاهزاده نو خزو کې لوی شویو نو خزو کې چې لوی شویو نو هغه خو بیا لوی الکو بالغ شویو خو هغه خزو کې لوی شویو نو یو مار راوتلو نو هغه خزو چغې جوړ کې شابه یو سړی ته आवाज ورکړي نو هغه شاهزادم چغې جوړ کې سړی ته आवाज ورکړي نو هغه نور ورته وای چې ته هم سړی نو هغه نه دا امیر شي چې زمګنی سړیم خزو کې لوی شوی د ازمري بچي چا را کابو کړو نو ګړو کې لوی شو نو چرته بل ازمره راغله د نو ګړی تختیدي نو ازمریم پکې تختیدو هغه دا پته نه وځي نزاز مریم نو چې څنګه مجلسي هغه شانتي بیا خلق شي وما على الذين يتقون او نشتا پاغ کسانو باندې چې پرهیزګاری اختیار کړه من حسابهم د حساب د اغوینا من شیء سشیم ولکن ذکر لیکن نصیحت کچرو او کوچرو سره چې په مجلس کې ناس نو کچر او کوچر بدن جوړ شي پرهیزګارو خلکو سره چې ناسې نو پرهیزګاری بدر کې پیدا شي لعلهم یتقون امید دې چې هغوی پرهیزګار شي وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاة الدنیا اوس یو بل پارټي الله پاک ذکر کوي هغه داسې پارټي ده چې هغه خپل دین نه لوبې او ټوکې جوړې کړې دي او د دنیا دین والا لوبې ټوکې ښکاري او مقصدی کار ورته دنیا ښکاري دین لوبې ټوکې وګڼلې او دنیا کار اهم کار وګڼلو نو الله پاک وای دا خلقم پرېږده دې پارټۍ والا سره یو ځای کېږه وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا او پرېږده هغه کسان چې وینیسلو دین خپل لعبا لوبې ولهوا او عبثې دین ورته سې لوبې ښکاري او عبثیات ولا ښکاري که د دین کار وکړو د دین یو فریضه ادا کړه نو ادا کړه که ادا نه کړله نو غم نه کوي فکر نه کوي پاغې نه درمندېږي نه پې غمجن کېږي دین والا لوبې ټوکې ښکاري وذر الذین اتخذوا او پرېږده ای مخاطبه هغه کسان چې وینیسلو دینهم دین خپل لعبا لوبې ولهوا او عبث وغرتهم الحیاة الدنیا دین خو لوبې ټوکې وګڼلې او لوبې ټوکې ولا ښکاري مقصدی شی دی لکم مقصدی ښکاری نو الله پاک کوئی دنیا والا مقصدی ښکاری مقصد دنیاوی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کړي دی هغوی ژوندون د دنیا دنیا ژوند دوکا کې اچولی دی او دنیا مخ کې او خلق ورپسې دنیا مخ کې او خلق ورپسې دنیا پسې انختی دی وذکر به او نصیحت وکړه به پدې قرآن مجید سره قرآن مجید سره خلق ته نصیحت وکړه زمون دا مسلمانانو دا اسلافو د صحابه کرامو کار بداو چې هغوی سره به د مرګ فکر به ور سره او د آخرت فکر به ور سره د قبر د زندګۍ فکر به ور سره د دوباره ژوندون نه بعد چې کم ژوند وي هغه فکر به ور سره
د جنت فکر به ور سره د جهنم نه د بچ کېدو فکر به ور سره او د ورځې به ور سره دغه فکر او د شپې به ور سره دغه فکر او مقصدی کار هم دغه د آخرت ګټه وه مقصد د هغوی دنیا کې د الله رضا او د جنت حاصلېدل او د اور نه بچ کېدلو او دی وخت سره خلکو نه دا خبرې قبر هیره مرګ هیره او دوباره ژوندون الله ته مخامخ ودرېدل هیره حساب کتاب هیره جنت هیره دوزخ هیره وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کی اچولی اغوی ژوندون د دنیا وذکر به او نصیحت وکړه په دې قرآن سره ان تبصل نفس بما کسبت دا چې هلاک نشي او نفس په سبب د کسب داغه نصیحت ولو که چې یو نفس هلاک نشي لیس لها لکه الله پاک فرمایي وذکر او نصیحت کوا فإن الذکر تنفع المؤمنین بیشک نصیحت نفر سی مومنانو تا نصیحت کوا نصیحت کول مومنانو ته فائدہ رسي او نفع ورته رسوي لقمان حکیم سے خپل زوی ته وایي یا بنیا ان القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام وای اے بچوړیا دا زړونه دا په مثال د زمکو او د پټو دي دا زړونه په مثال د پټو دي نو پټی کې خلق فصل کری نو ای پزړونو کې چې دینو آغا خایسته خبرې کرا خایسته خبرې خلکو ته کوا د فائدې والا خبرې کوا نو لقمان حکیم سے تعالی جل جلاله حکمت ور کړو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وای اے بچوړیا الله سره شرک مکوا بشک شرک ډیر لوی ظلم دی او ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا خلق تو وای تندې متری ووا او پزمکه باندې تکبر او ناز او فخر سره مزه مختلف نصیحتونه لقمان حکیم سے الله پاک قران پاک کې نقل کړی دي وذکر به او نصیحت کوا پدې قران مجید سره ان تبصل نفس بما کسبت دا چې هلاک نشي او نفس بما کسبت په سبب دا چې کسب وکړلو دی نفس لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع او نبوی دی نفس د پاره ما سیوا د الله نام سوک مددگار چې عذاب تی لری کړي ولا شفیع او نسوک شفارس کونکې چې شفارس ولا وکړي چې د الله عذاب نه اخلاص کی وَإِن تَعْدِلَ كُلَّ عَدْلٍ او کچری فدیه ورکوي دا نفس هر یو فدیه که یو نفس لګي فدیه ورکوي وای دا ټول ازمکه د سرو زرو ډکوم ما ته سموایي دا به وانه غستل شي یو نفس لګي وای زما دا بال بچ را کابو کوي زامن دونه وای زما اور ته وغورځوي خو ما ته سموایي نو دا بم قبول نکړی شي یو کس چې دینو آغا وای دا ټول زما دا کام قبیله ورته وغورځوي خو ما پرېږدی دا به هم نشي کولی فدیه کې به هېڅ شی نشي قبلولی د کافر نه وان تعدل او کچری فدیه ورکوي دا نفس کل عدل هر یو فدیه لا یؤخذ منها وابه نغستلی شي د دې نفس نه
اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا هغه کسان دي چې کم کسانو دین نسل او په لوبو او په ټوکو سره ابسلو د اسپارل شوي دي عذاب ته یا راګیر کړی شوي دي په عذاب کې بما کسبوا په سبب د هغه چې دوی کسب کړی و راگیر شول په عذاب کې دین پورې دین لوبې ټوکې ته جوړې کړې وي د دین نه نو هغه بس کار کوي هلته عذاب کې نو الله پاک کوئی ګرم اوبه بمس کی او په اور بم سوځي او خوراک د پاره زکوم به هغې ته ملاویږي او دوری به ورته ملاویږي لهم شراب من حمیم او دوی د پار اسکل بوی د گرم اوبونا سورہ محمد کی اللہ پاک فرمائی وسقوا ماء حمیما فقطوا امعاءهم سکول بشی پاغوی باندې گرم اوبا نو کټ بکی کلمی د اغوی وعذاب علیم او عذاب دردناک اللہ پاک فرمائی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم زقوم د گناہگار سړی خوراک ته دا په پګېړو کې جوش وهي لکه څنګه ګرم اوبه چې په اور باندې جوشونه وهي باران لړمانان دین علاوه چې هغه به پرا پری خودل شي عذاب دردناک عذاب داسې ماران به په مسالات کړی شي چې د سرمنې او د غوښې په مابین کې به دا ماران لړمانان ګرځي وعذاب علیم او عذاب دردناک بما کانوا یکفرون په سبب داغه چې او کفر کوونکي کفر به کولو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا